نن چې محترمو زمونږ کوم وظیفه ده دې وظیفې ته د تمامو وظیفو بادشاه وظیفه ویل کېږي او دې وظیفې ته ډېره زیاته نایاب او ډېره زیاته قیمتي وظیفه ویل کېږي. د رمضان المبارک په دې مقدسو لمحاتو کې تاسو د مال او دولت دپاره دا وظیفه وکئ. انتهایي پرتاثیر او انتهایي لاجواب وظیفه ده. یاد ساتئ محترمو چې څوک داسې وي چې د هغوی ته د مال او دولت د پیسو د رزق دا د ضرورت وي، د هغوی چې کوم پاکټ دی، کوم جیب دی، دغه رنګې بټوه ده، هغې پیسې نشته دی، پرس دی، د پیسو نه خالي کېږي. دا وظیفه تاسو رمضان کې شروع کوئ. انشاءالله العزیز الله پاک به ستاسو څومره مالي خبرې دي، څومره مالي مشکلات دی، الله پاک به ستاسو تمام مشکلات دا به ختم کړي. دومره رزق محترمو الله پاک تاسو له درکړي چې تاسو به په خپل ژوند کې د هغې کرشمات وینئ او حیرانه به شئ. یو قسم نه داسې وظیفه ده چې ستاسو د نسلونو پورې به الله پاک دا رزق دا ورسوي او دا وظیفه د رمضان المبارک سپیشل وظیفه ده. کوشش محترم وکړه چې دا وظیفه په خپله مو کې ملګرو سره. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډېر زیات بخونکي او د ډېر زیات مهربانه رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق څوک نشته او نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او رسول دی. الله پاک دې موږ د چا محتاجۍ نه صرف د الله پاک موږ او تاسو د خپلې بندګۍ د خپلې تابعدارۍ دا محتاج ساتي، ځکه چې بندګان دا په ورکولو باندې حبه کېږي او الله پاک په ورکولو باندې خوشحالیږي. نن چې محترمو زمونږ کوم وظیفه ده ډېره زیاته د کمال ده، ډېره زیاته زبردست او اعلی وظیفه ده. د مال او دولت حوالې سره ده، د رزق حوالې سره ده. محترمو که څوک داسې وي چې د رمضان المبارک په دې شپو ورځو کې د هغوی جیب او د محترمو د پیسو نه خالي شوی یا دغه رنګې هغوی ډېر زیات ضرورتمند دي او اکثره په رمضان المبارک کې دیاړم نه میلاویږي ځکه چې خلکو چوټي وي، نو چې کم هلکه دا وظیفه کوي الله پاک به دوی له مال او دولت د خپلو خزانو نه ورکړي، د خپلو د غیبو خزانو نه به الله پاک له ورکړي. د انسان محترمو ډېر زیات پرسکونه ژوند به تېر کړي، ډېر زیات مزیدار ژوند به تېر کړي. نن چې محترمو زمونږ کومه وظیفه ده نو په دې کې د الله پاک یو دوه نومونه دي او د هغې دوه نومونو دومره تاثیر دی، دومره برکات دي چې الله پاک به تا چېرته خالي پرېږدي نه، الله پاک به تا ځان له پرېږدي نه، ستا جیب به الله پاک دا خالي پرېږدي نه، دغه رنګې ستا لاسه دا به د مال و دولت محترم خالي نه وي. بس یو دوه نومونه د الله پاک تاسو والئ او پوره رمضان بلکې پوره کال پوره ژوند مزې کوئ. دې سره سره محترمو د قرآن مجید د یو صورت تلاوت دی پکې انشاءالله تماشه کوئ چې الله پاک ستاسو حالات دا څنګه بهتر کوي. دا وظیفه ما تېر کال هم کړې وه او تېر کال په هغه وظیفه کې ما ویلي مو چې زما پیسې پکار او ډېرې زیاتې پکار وي. وظیفه مې وکړه د ماسپښین د مانځه نه بعد او مازدیګر لمونځ لا شوی نه و چې څومره پیسې مې پکار وي الله پاک د هغې انتظام دا وکړو او داسې انتظام الله پاک وکړو چې داسې غیب ونه راکړې چې هغه طرف ته زما وهم و ګمان او زما سوچ هم نه و. نو که تاسو هم چېرته وظیفه کول غواړئ، ستاسو د پیسو ته حاجت دی، ستاسو د رزق حاجت دی، که چېرته ستاسو د رزق حاجت وي، څومره هم ستاسو مسلې مسایل دي، مشکل دی، حاجت دی، وظیفه محترمه یوه پیرو کوئ. انشاءالله العزیز کمال به دا وي، کمال چې الله پاک به ستاسو تمام مسلې دا به حل کوي. صحابه کرام راغله نبي کریم علیه الصلاة والسلام ته ویل الله رسوله زمونږ د عرب لرې دی که نږدې دی؟ الله پاک آیت نازل کو واذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، چې کله محبوبه زما د خلک راشي، زما د بندګان راشي او تا ته وایي چې الله پاک لرې دی که نږدې، ورته ووایه فإنی قریب زه نږدې یم. بیا وایي چې زمونږ رب څومره نږدې دی؟ من حبل الورید، د شا چې کوم رګ دی، د مرۍ چې کوم رګونه دي د هغې نه الله پاک ډېر زیات نږدې دی. بل ځای وایي چې من حبل الورید، الله پاک د مرۍ د رګونه نږدې دی یا د شا د رګ نه نږدې دی. او بل ځای وایي چې یخول بین المرء و قلبي، الله پاک د انسان د زړه او د مرۍ ترمنځ دی. دومره موږ ته زموږ رب نږدې دی نو
نو چې کله موږ په دې ترتیب باندې د خپل رب نه وغواړو تاسو به تماشه کوئ چې زموږ رب ډېر زیات بخښونکی دی، ډېر زیات مهربانه دی او داسې رب زموږ دی چې هغه په ورکولو باندې خوشحالېږي، مخلوقات په ورکولو باندې محترمو ده خفه کېږي. دا وظیفه تاسو کوئ انشاءالله العزیز، تاسو محترمو الله پاک به تاسو مالامال کړي. د وظیفې ترتیب او طریقه کار دا دی چې موږ به د قرآن مجید تلاوت شروع کړو، ورسره به 15 وخته لمونځ کوو، د ګناه نه مکمل پرهیزه. نو راځئ چې زه د وظیفې طرف ته وظیفه دا سره چې موږ به درود ابراهیمي دا به 11 پیرې وایو. چې کله موږ درود ابراهیمي 11 پیرې ویلي، بیا به د هغې نه بعد 11 پیرې سورة الکوثر وایو. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. نو سورة الکوثر موږ یو پیره وایو. نو سورة الکوثر موږ 11 پیرې وایو. چې کله موږ سورة الکوثر 11 پیرې ویلي، بیا به د هغې نه بعد تاسو یا غنیو 11 پیرې وایي، بیا به د هغې نه بعد 11 پیرې سورة الکوثر وایي، بیا به د هغې نه بعد یا وهاب 11 پیرې وایي، او بیا به د هغې نه بعد سورة الکوثر 11 پیرې وایي، او بیا به د هغې نه بعد درود ابراهیمي 11 پیرې وایي، او بیا به لاسونه دعا دپاره اوچت کړئ او د خپل رب نه به دعاګانې غواړئ. ای ربه زموږ دا کار دی، ای ربه زموږ دا مسله ده، ای ربه دونه پیسې پکار دی، ای ربه دومره دولت پکار دی، ای ربه دومره رزق پکار دی، دومره خوراک پکار دی. یاد ساتئ محترمو زموږ رب ډېر زیات کریم دی، ډېر زیات رحیم دی. هغه ورکول کوي، هغه په ورکولو باندې خفه کېږي نه. خو چې موږ داسې وکړو چې دعا چې کومه طریقه ده، دعا چې کوم ډنګ دی، دا محترمو دا موږ زده کړو. انشاءالله العزیز الله پاک به ستاسو په نیتونو باندې فیصلې کوي او دا وظیفه د هغه څوک کوي چې چاره مکمل د الله پاک په خزانو باندې د یقین انشاءالله العزیز الله پاک بلازمن د دوی امداد کوي. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.